محترم سامعینو، الله جل جلاله مو سره زما په کامل ایمان باندې استقامت او خوشحالي بار بار نصیب وګرځو. څرنګه چې ستاسو په علم کې دا نن مونږ بیا الله جل جلاله په دې خپل کور کې راجمع کو او تاسو ته دا هم پته ده چې زمونږ په دې جامعه کې د پحمدین کورس چالو شوی دی او د هغې نه به مونږ نن یو موضوع بیانو. نننې موضوع چې کوم ده هغه د مونځ په باره کې ده چې د مونځ فضیلت څه دی. الله جل جلاله په خپل کلام مجید کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې بېشکه مونځ دا انسان د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه منع کوي. الله جل جلاله په خپل کلام کې دا وفرمایل چې مونځ انسان د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه په امان کې ساتي. اوس به انسان دا سوچ کوي چې یاره انسان خو مونځونه ډېر زیات کوي، ډېر خلک دا چې دي هغه مونځونه کوي خو د مونځ باوجود غلط کارونه کوي، هغې بې حیایي هم کوي، د غلطو کارونو نه منع کیږي. نو دا خبره یاد ساتئ محترم سامعینو چې الله جل جلاله په خپل کلام کې وفرمایل نو دغه شان د قرآن مجید په ړومبي څپه باندې چې کوم دی الله جل جلاله دا خبره هم فرمایلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الله جل جلاله دلته وفرمایل چې دا کتاب چې کوم دی لا ریب فیه، په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دی. هدن للمتقین، او دا کتاب چې کوم دی دا هدایت کوي د پاره د مؤمنانو. اوس چې مؤمن مسلمانی نو خامخا به د تر دې دپاره په دې کتاب کې چې کوم دی هدایتي. خدا خبره یاد ساتئ په دې ځای کې بیا موږ دلیلونه نه غواړو چې یاره الله جل جلاله خو دلته وفرمیل چې مونځ انسان د بې حیایۍ نه منې کوي، اوس انسان بې حیایي کوي او دې غلط کارونه کوي، نو دې ځای کې موږ دلیل نه غواړو. مونږ به دا خبره وکړو چې کله دا انسان مونځ ادا کوي دی دا مونځ په صحیح طریقې سره نه ادا کوي. دویمه خبر دا ده چې کله دی مونځ کوي نو کله به مونځ کوي او کله به مونځ نه کوي، نو دې د وجې د نه غلط کارونه کوي. محترم سامعینو، د نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک ته روایت کړی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دوی مبارک فرمایي چې یو کرتی نبی علیه صلات وسلام مونږ ته وفرمایل چې تاسو مال دا ووایئ چې د انسان کور مخې له یو نهر جاری شي او نهر بهیږي او دی هر ورځ ځي او هر ټیم په دغه نهر کې لامبي او دی غسل کوي، دغه انسان به څنګه دی به پاکي او که نه؟ وی مونږ ورته وفرمیل چې قربان او دا انسان به پاکي د ګندګۍ نه. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې دغه شان دا مونځګزاره هم دی چې کله دی مونځ کوي نو دی به د ګناهونو نه پاکي او دی به د بې حیایۍ نه پاکي. د دې وجې نه محترمو سامعینو یو واقعه ده، یو حکایت بیانی په نزهة المجالس کې په ړومبي جلد کې په صفحه نمبر 87 باندې دوی مبارک دا حکایت بیانی چې یو کرتی یو سړی هغه په یو ښځه باندې مین شو او عاشق شو پې. چې کله دغه ښځه خوښه شوه نو د دې ښځې له چې کوم دی دعوت ورولېږلو د دې خپلې مینې او محبت. خو دا سړی چې کوم دی دا حقیقي عاشق او دغه ښځه چې کوم دی دا د بل په نکاح کې دا واده وه او دغه ښځې دا خاوند چې کومونو دا هم یو نیک بنده و. ده ورته ولېږلي چې یاره ته زما خوښې، زه په تا باندې مین یم. دا ښځې چې کله دا خبره واورېده دې خپل خاوند له دا ووایي چې یاره دغه شان دې سړي ما له داسې دعوت راکړی دی، زه اوس څه وکړمه؟ دغه خاوند چې کوم دی دا هم پرهېزګار و، په دې خپله ښځه باندې شک نه کوي او ښځه هم مونځګزاره ښځه وه. دغه سړي ورته ووایي چې صحیح شو، خپل خاوند دی له اجازت ورکو. ښځه اوس دغه سړي له واپس سوال جوابلیږي چې زه د ستا هر یو شرط له چې کوم دی زه تابعدار یم او د ستا شرط منونکی یم، خو ړومبی به زما یو شرط منې. هغه چې ورته شرط ورولېږلو وي زما شرط دا دی چې ته به 40 ورځې زما خاوند پسې مونځ کې با جماعت په جمع سره به ته زما د خاوند پسې 40 ورځې مونځ کې. محترم سامعین، چې کله ورته داسې وي هغه هم صحیح عاشق و، داسې عام عاشق نه و چې یاره به صرف د دې تمنۍ کوله
هغه په صحیح طریقې سره د دې د حاصلېدل غوښتل. څلوېښت ورځې چې دغه انسان پسې د دې د خاوند پسې مونځ او اودس وکړو، د څلوېښت ورځو نه پس دغه ښځه چې کوم دی د سړي له سوال جابلیږي چې لاړ شه او ورته ووایه چې راشه اوس د ستا څه حاصلېدل ته غواړې چې زه تاله هغه درکړمه. چې کله دغه سړي پسې لړو سوال جابي ورته ورلېږلو چې راشه ته اوس خپل حاجت پوره کولی شي، ته زما نه څه غواړې؟ دغه سړی ورته وایي چې نه اوس زما د ستا دا قرب دا حاصلېدل نه دي پکار، مال چې د چا حاصلېده پکارو هغه د الله جل جلاله او هغه ماته مون سره حاصل شو، زما اوس د ستا قرب او حاصلېدل نه دي پکار. محترم سامعینو، د دې نه دا واضحه شوه چې مونځ انسان د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه منع کوي. بل محترم سامعینو، هم دغه شان دواړو جهانو سردار مبارک حدیث پاک مبارک ته چې کله انسان مونځ اودس کوي نو که د مونځ په دې ټیم کې د ده نه برایي کیږي نو دغه شان چې کله دی د سار مونځ وکړي او دا انسان راپاسي دی کار روزګار کوي، دی په دنیا کې مشغول شي، دی به د چا غیبت کوي، چاله به رډې سپورې او ستغې خبرې کوي، چاله به کنزل کوي، نور داسې ګناه به رده نه کیږي. خو چې کله دا انسان د ماسپښین مونځ وکړي الله جل جلاله د سار نه والي تر ماسپښینه پورې د غون ګناهونه معاف کړي. هم دغه شان بیا چې کله دی د ماسپښین مونځ نه پس کومه ګناه کوي، د چا غیبت کوي یا دی په نورو ګناهونو کې مبتلا وي، خو چې کله د مازدیګر مونځ وکړي الله جل جلاله د ده دغه غون ګناهونه د ماسپښین نه والي در مازدیګره پورې دغه ګناهونه معاف کړي. هم دغه شان د دې نه پس که دی چېرې د مازدیګر نه والي تر ماښامه پورې کوم ګناه وکړي، خو چې دی د ماښام مونځ وکړي الله جل جلاله د مازدیګر او د ماښام ترمنځ د ده دغه غون ګناهونه معاف کړي. بیا د دې نه پس د ماښام نه والي تر ماسخوتنه پورې چې د ده نه کومه ګناه وشي، خو چې کله دی د ماسخوتن مونځ وکړي الله جل جلاله ته ودرېږي او دې توبه تایب شي، الله جل جلاله د ماښام نه والي تر ماسخوتنه پورې د ده چې کوم ګناهونه الله جل جلاله هغه غون ګناهونه رده معاف کړي. د دې وجې نه محترمو سامعینو، مونږ او تاسو ته پکار دي د رمضان المبارک ډېره عظیمه میاشت ده او په هر یو نیک کار باندې الله جل جلاله دله په ډبل سره ثواب ورکوي. نو مونږ او تاسو ته هم پکار دي چې اول خپل 15 وخته فرضي مونځ چې کوم دی دا با جماعت ادا کو، اور دې نه پس چې کوم سنت نفلي عمل دی چې هغه کو. واخر